کوم مقام ورکړی دی کومه مرتبه یې ورکړې ده دا په هیڅ یو قانون کې نشي کېدلی ځکه چې الله جل جلاله د انسان پیدا کوونکی دی د انسان خالق دی انسان الله پاک پیدا کړی دی نو الله پاک د حق پیژني الله پاک حق پیژني چې د انسان څه حق پکار دی دله کومه مرتبه پکار ده دله کومه عهده پکار ده نو الله پاک چې موږ او تاسو له کوم حقوق راکړي دي اسلام چې موږ ته کوم حقونه ښودلي قرآن چې موږ او تاسو ته کوم حقونه ښودلي داسې حقونه چېرته هم بل څوک نشي ورکولی خو دا موږ او تاسو د خپل دین نه غافله یو د خپل قرآن نه غافله یو د خپل احادیثو نه غافله یو د خپل اسلام نه ناخبره یو نو موږ او تاسو د نورو خلکو په خبرو باندې غولي یو په بنیادي حیثیت باندې موږ او تاسو به صرف یو مثال پیش کړو چې د اسلام نه مخکې د زنانو څه حیثیت و چې د هغو حیثیت دا و چې اول نه خو هغه به په خاورو کې ژوندی خلکو ښخولي دومره د هغې هغه کمې او دومره د هغې په حق کې کموالی هغو کړی چې بالکل چې دا دومره ظلم چې یو حیوان څوک عام حیوان څوک ژوندی نشي ښخولی او هغو به جینۍ ژوندی ښخوله ژوندی به جینۍ سملوله په قبر کې لپاره په خاورې واړول او بیا د هغې نه وروستو چې کومه جینۍ به پاتې شوه لویه شوه نو قرآن نه ستا خبره ثابته ده ایمسکو علی هون چې هغه په ذلت سره په کمزورۍ سره هغه به یې په ډېر سپکوالي سره ساتله چې د هغې د پلار په جایداد کې حصه نه وه د خاوند په جایداد کې حصه نه وه د هغې هېڅ قسمه په میراث کې برخه نه وه کوم چې حقوق دي د کور دننه هغې کې د هغې څه حیثیت نه و پلار به پرې ظلم کو دا خوله که خاوند کور ته به لاړه نو خاوند به داسې ساتله چې لکه خلک چې یو عام حیوان ساتي د هغې نه به هم په بدترین طریقې سره ساتله د هغې د طلاقو د هغې د نکاح د هغې د رجوع د هغې د خوراک څښاک د هغې د عدت د دې هېڅ قسمه حیثیت نه و ښځه به په سلو طلاقونو باندې طلاقه کړه بیا په کور کې ساتله ښځه به د هغې خاوند مړ شو هغه به یو کاله پورې په کوټه کې بنده وساتله او په ګندګۍ کې په ساوالي کې او چې کال پس به راووتله په غوښانو باندې او بیا په پچو باندې به ویشتله نو هسې دا یو مثال دی چې لکه د زنانه د حقوقو دومره پایمالي شوه داسې د هر انسان حق هغه په بېدینۍ کې نشته نن دور کې چې کوم خلک هغه چغې وباسي یهود نسواره یا د یهودو نسوارو بچي هغه چغې وباسي حقوق نسوان دا چغې وباسي نو هغو له څه حق ورکوي موږ او تاسو په دې معاشره کې یو نو زموږ نظر نه لګي چې هغه له څه حق ورکوي هغه له دا حق ورکوي چې زنانه دا د عامې منډایي څیز دی بس دا په منډایي کې خرڅېږي دا په منډایي کې استعمالیږي دا په بازار کې آزاد مخ ګرځي او دې ته به هر انسان ګوري دا یې دې حق ورکړ دی چې د هغې بېعزتي بېحرمتي دا وایي دا حق دی څنګه چې هغه ظلم و د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې چې کوم ظلم و هغه ظلم اوس هم دی خو لیکن هغه شکل یې بدل شوی دی نو دا شکل یې وکړو چې بس زنانه دا خودمختاره ده په دې باندې د خاوند اختیار به نه وي په دې به د ورور اختیار نه وي په دې باندې به د پلار اختیار نه وي دا به بازار کې د عامو څیزونو په شان دا به ګرځي او دا به خرڅېږي او دې ته به هر سړی ګوري وایي دا د ښځې حق دی څومره ظلم دی دا خو موږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یو مسلمانان موږ او تاسو پښتانه یو څه نه څه شرم او حیات څه درجه کې شته لیکن په آل دنیا کې تاسو ګورئ په عوامي دنیا کې په انټرنیشنل سطح باندې تاسو وګورئ چې د زنانو نه بالکل لکه د بازار مڼه کیله راښکړ ده چې دا بازار ده په بازارونو کې ګرځي هر سړی به دې ته په بدنظرۍ باندې ګوري او دا به عام استعمالېږي چې دې به څه حیثیت نه وي نو دا تاسو ته ما د دې خبرې نشاندهي کوله چې لکه په اسلام چې کوم حقونه ورکړي دي داسې حقوق هېڅ یو انسان له هېڅوک نشي ورکولی دا به زموږ او ستاسو جهالت وي زموږ او ستاسو ناپوهي ده
زمونږ او ستاسو قمقلتوب دی، زمونږ او ستاسو اسلام نه دین نه لرېوالی دی چې موږ او تاسو د اسلام حقوق هغه پېژنو نو که پېژنو نو ځان نه بیخي داسې چاړېګان راکړي دي چې هغه یهودي او نصراني او یا د یهودو نصارو بچي موږ دغه خبره مخې ته کوي، بس به مو هم دغه خبره ده. اسلام زنانه له حق ورکړو چې ګوره دا ستا بچی دی، دا به ژوندی نه ښخې، دا به لویې د دې د کور کې د پلار په کور کې چې د دې څومره زندګي ده، د دې حقوق، د دې خوراک، ستا جامه، پیزار، دا په پلار باندې دي، دا په ورور باندې دي، دا په میراثخور باندې دي. او چې کله د دې نه دا ووتله د خاوند کور ته لاړه، د خاوند په کور کې باقاعده د دې د نکاح حقوق دي، د دې د طلاق حقوق دي، د دې د عدت یو حق دی، د دې د ټول حقوقو هغه بیان موږ تاسو ته کړی شوی دی. دا حقوق موږ تاسو ته هغه بیان شوي دي. باقاعده د پلار په میراث کې د دې حصه ده، خاوند یې مړ شي د هغې سره د دې حصه ده، د هغې د جامې او د پیزار د هر شي حصه ده، برخه ده. دا به یو عزتمنده زندګي تېروي چې په پلار په کور کې به دا د پلار او د ورور د لاسه خوراک څښاک جامه پیزار استعمالوي، خو داسې سوال نه دی، دا سوالي ناسته ده. دا په هغو باندې یو حق دی، یو فرضي حق دی. فرض حق چې سړی ادا کوي نو په هغې کې د سوال نه وي. او د خاوند په کور کې بیا په دې باندې د خاوند باندې فرض دي د هغې جامه پیزار خرچه خوراک نفقه مسکن دا ټول په هغه باندې حق دی. دا حیثیت الله پاک ورکړی دی. داسې حیثیت الله جل جلاله دا ما تاسو ته نمونې به تاسو سره ووایي. داسې حیثیت الله پاک، داسې حقوق الله په پلار له ورکړي دي، داسې حقوق الله مور له ورکړي دي، داسې حقوق الله ورور له ورکړي دي، داسې حقوق الله پاک بیا یو عام مسلمان له ورکړي دي، یو مشر له ورکړي دي، یو کشر له ورکړي دي. د هغه حقوقو په بنیاد کې دا یو حق دی چې کوم وخت مسلمان وفات شي دا د اعزاز دی، اکرام دی چې دله به غسل ورکړی شي. دا غسل د طهارت لپاره نه دی ځکه چې مړی پاکېږي نه، خو یا بېحزه دی، لیکن دا د نظافت لپاره دی چې دا یو اکرام او اعزاز دی چې دله به باقاعده غسل وکړی شي مسلمان مړي له. د ده د سجدو په ځایونو باندې به عطر پورې کړلی شي. دا که نارینه وي نو دله بیا 3 جامې ورکړلی شي سپینې، او که دا زنانه وي نو دله به 5 جامې به دته اغوستلی کېږي. او چې دا دته ملاو شو بیا به دا مسلمانان راغونډ شي او دا د یو وفد په حیثیت باندې، د جرګې په حیثیت باندې دا به الله پاک ته ودرېږي او دا دعا به کوي چې اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغایبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللهم من احییته منا فاحیی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. نو دا دعا د مسلمانانو وغوښتله او دا یو وفد دی، دا یو جرګه ده چې موږ راغلي یو یا الله پاکه دا مړه ته وبخه. چې حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله 40 نارینه په یو جنازه باندې ودرېږي، داسې 40 نارینه چې هغه مشرکان نه وي، هغه د اخلاص او د الله د رضا دپاره ولاړي، دغه مړي د الله پاک بخانه کوي. او حدیث کې راځي د الله نبی فرمایي انتم شهداء الله فی الارض، تاسو د الله پاک ګواهان یې په دې ځمکه کې چې کله تاسو د یو مسلمان په ښه والي باندې ګواهي وکړه چې دا مسلمان بنده ښه سړی و، دا زنانه ښه زنانه وه، دا سخي وه، دا نیکوکاره وه، دا تهجدګزاره وه، دا صالحه وه، داسې ګواهي تاسو وکړه نو الله پاک دا بنده بخي. او چې کله تاسو په یو بنده باندې دا ګواهي ورکړه چې دا ناکاره سړی و، د ده نه خو ګاونډ تنګ و، د ده نه خو مسلمان تنګ و، د ده نه خو ورور تنګ و، د ده نه خو پلار تنګ و، د ده نه ښځه تنګه وه، د ده نه بچي تنګ و، دا یو ناکاره سړی و، نو بس الله پاک وایي دا کار تاسو د الله ګواه انتم شهداء الله فی الارض. دې امت ته الله لوی مقام ورکړی دی، دا مقام د شهادت دی چې تاسو د الله ګواهان یې. وتکونوا شهداء علی الناس لتکونوا شهداء علی الناس، تاسو په خلکو باندې ګواهي کوونکي یئ. قیامت کې به هم دا امت ګواهي کوي په نورو امتونو باندې چې دې امتونو ته پیغمبران راغلو، دې امتونو ته داعیان راغلو او دې امتیانو نه وه منلي. دې امت ته یو مقام دی الله